اسرائیل او هغه به داسې کول او داسې کول او زه خو سپین باز یم او جنتي یم او مولیانو پکې لا دا جوړ کړي چې ملا خو به سره جهنم ته نه ځي دا به کې بله ده ملا به وایي جهنم ته نه ځي دا تا ټیکا غسې دا تا تپوس کړی دی د الله نه تا خوب لیدلی او په خوب کې ته وایي چې ملا خو به جهنم ته نه ځي ملا خو جنتي دی ملا سره حساب ډېر دی همي سره خو بله اسان حساب دی د ملا سره ډېر دی ځکه د هغې ذمهوارۍ ډېر دي او هغه ځان داسې مطمئن کړی دی چې زه خو جنتي یم زه خو جنتي یم او ته هم ځان څه جنت ته بیایمه زما لمن ونیسه زما لمن ونیسه و دا خلک په دې دوکو کې اچوي په دوکو کې اچوي بس زما لمن ونیسه ما پسې راپسې شه زه خو جنتي یم او تا به هم بوځم تا به هم بوځم جنت داسې آسان دی دا ډېر ګران کار دا ډېرې قربانۍ غواړي د الله تابعداري غواړي ته په لګیا په بدعتونو کې خوراکونه څلوېښتۍ خورې او خلکو باندې خیراتونه کوي دا وکړه هغه وکړه دین اسلام ورته نه بیانې دوکې ورسره کې چل ول ورسره کې زما مشر دا وایي زما کشر دا وایي کسی کې کهانۍ ورته بیانې خوبونه ورته بیانې د خپل مشر صفتونه ورته کې دا خدای ستا مشر صفتونه خو د الله په کار دي د رسول الله په کار دي او ته راولګې زما مشر داسې دی داسې نو دا خبرې اترې داسې دي چې دا د زړه نه تاسو سوچ کوئ فکر کوئ په دې معاشره کې چې کم خلک په حق دي کم په دین دي کم په صراط مستقیم دي کم د الله نه یریږي کم کې تقوا ده کم کې پرهیزګاري ده دا سړي ته ښکاري بیا دا صفا ښکاري خو لږ سوچ به ورسره کوې لږ فکر به ورسره کوې داسې نه چې هسې په جامه او په لباس او پټکي باندې دوکه شې او بیا وایي چې یاره جي سړی خو هم دا دی ما اوس ګیر کړ اوس مې پیدا کړو دا دی جنتي دی دا دی نه چې د خواهشاتو تابعدار دی او بدعتي دی بدعتي له به خپل عزت هم نه ورکوي عزت یعنی چې ته راوړې د کټ په بر سر کې کېنې چې راځي جي بر سر ته کېنې او دا دی بدعتي که نه بدعت کوي او ته د کټ بر سر ته کېنې نو رسول الله فرمایي په دین ننولو کې تا د هغې سره مرسته او مدد وکړو ځان هم دې غرق کړو هغه هم دې غرق کړو اخلاص هم غرق کړو که نه خو ځان هم دې ورسره غرق کړو ځکه د بدعتي خو دین نړۍ لګیا دی د دین بېعزتي کوي دین چې کوم دی هغه نیمګړی ګڼي ځکه رسول الله فرمایي د قیامت په ورځ باندې به داسې غټو ګیرو والي غټو او را روان شوي فرشتو به را روان کړي او زه به ورته ولاړ یم چې دا د حوض کوثر جامونه را سره لاس کړي او دا دې اوس پې وبس کړمه دا زما امتیان فرشتې به داسې تاو کړي زما زه به ورته چغې وایم فرشتو را پرېږدئ دا خو زما امتیان دي داسې ښایسته ښایسته ګیرې پرېښي دي او شکل او جوسه یې ډېره ښایسته مزیداره او دا تاسو اوس جانت ته بیایئ دا پرېږدئ دا خو زما څه دي امتیان او دا د اوبه مې ورته نه اوبه ورکوم فرشتي ورته تا ته پته نشته پیغمبر اسلام ته وایي ستانه بعد چې دې په دین کې کمی نخرې کړي دي او ستانه بعد چې دې دین څنګه خپل تابع کړی چې ته زما سره ملګری ما سره په دین کې مسلمانه مې تقواداره مې پرهیزګاره مې جنتي او که زما نه لاړې نو جهنمي او کافر او مشرک او یهودي او پلانې که ما سره وې نو سم مسلمان او که زما نه اخوا وې نو بیا صحیح بیا به د جهنم یخ دي ځای دی جهنم دی او بدعتونه کوله نو ګیره خو پریخي ده خو دین کې بدعتونه کوله نو دا په ګیره وستا امتی نه دی دا خو دین تباه کړی دا مو جهنم ته ور مخامخ کړو پیغمبر اسلام ته نه ورکړي است جهنم ته ورواچ دیو جن الله رب العزت فرمایي چې وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا دا بدعتيان نه دي د دې ګمان دا چې مو خو ډېر ښه کار کوو ايام قبر ته کوشوي د اذان یې کوو په قبر کې اذان ابو لو ته خدای د غر کړه قبر نه راوخې د اذان پکې مکو دا بدعت دی الله دې تبارک ته قبر کې اذان کړه ته څه ویلي پیغمبر ته ویلي الله ته ویلي قبر کې اذان کو څوک الله بدل په دې سزا در کې هغه د قبر نواز کوي الله اکبر په دې باندې الله مال سزا راکړي دا خو الله لوی بیان زه خو یم چې الله لوی دی نو دا خوارزي کې ته ویل شي نو که قبر کې مې وې څه چل وشو الله لوی دی نو په دې مال څنګه سزا راکړي نو هغه بل ورته وایي الله د په دې الله اکبر سزا نه درکوي په دې قبر کې چې وې په دې پیغمبر په مخالفت د سزا درکوي دا ځای نه دی الله اکبر او اذان ځای دا نه دی اذان کړه په جمعه کې تر هغه قبر ته کوشش اذان نه وي دین اوس څه کوي فرشتي تی شړي عذاب فرشتي په الله اکبر شړي او دلته ټول ورڅ کول زناونه او حرام خوري او دا پلانې زمکه د خلکو قبضه کوي او اوس ته خبر ته کوشش ولا ځانونه کې چیرې بس عذاب ته ختم شي اذان چرته کی اذانونو دا کارونه نه کی دا شي مختلف چې کم دینو بدعتونه دي چې قران او سنت پاغه باندې خبره نه کړي کنه بل سره نه مانی د سره ار لوی سړی چې دی لوی سړی دی الله او رسول نه لوی څوک نشته
چې الله رسول چې نه دی دا کار بس نه دی اپرېږده که ته وي دی نو بیا فورا کوه بیا په هغې عمل کوه اصل کې مسلمان وایي دی ته چې دا به د قرآن او سنت تابعدار د بل چا تابعداري نشته جي د بل چا تابعداري نشته امانت بالله باندې ایمان راوړی دی صرف د خپل رب او د خپل پیغمبر تابعدار وایي بس چې هغه ته یو کار خولی دی هغه کوه چې نه یې دی خولی هغې ته رانیسي نه چېرې جي دا پلانې کار زه کوم قبر کې اذانونه کوم یا بل داسې یو کار کوم بل کار او ما ته خو الله او رسول څه نه دي ویلي په دې کې چې دا وکړه او زه یې کوم نو د قیامت په ورځ به څه وي مانه به د دې تپوس کېږي نه د دې تپوس تا نه کېږي د دې به درنه کېږي چې دا مخالفت دې ولې دا دین پوره نه دین پوره او ته پکې د ځانه شپېتې ورکې دام پکې دی او دام پکې دی او دام پکې کوه یوویشتمه به وه پلانۍ به وه کته خلکو به یوویشتمې کولې اوس هم دا بعضې بدعتیان کوي په جومات کې دغه کجورې راغونډې کړي دي ختمونه کوي هلکه دا چا کړی دی دا ختم خدای هم تباه او برباد کړه دا شته دین لږ دی هغه مونږ ته ګران دی نه شو کولی ته پکې نور شي نه را پیدا کړي تسبیح په دغه دې راوړلی ختمونه یې په جومات کې شروع کړي الله هو دا شي نه دي په جومات کې شروع کړي اوچتېږي ولګې او دا وایي دا دین دی دا دین دی د قرآن د جومات نه چې کوم دی نو کبډي دغه جوړه کړې یو بل نیسي اوچتېږي ولګي او دا مونږ دین دا اسلام دی جي دا دین دی دا دین په دې طریقه باندې دی نو ګوره اصل کې خبره داسې ده چې ته به ګورې حقیقت ته به ګورې چې کوم شی شته هغه شته چې نشته نو هغه پرېږده هغې ته ثواب نه میلاوي الټه دې په جهنم کې ورګزاري جهنم چې د ځان نه جوړي کجورې راوړې دي او په جومات کې کجورې اړوکې په جومات کې اچولې دي او ورځ دې مختصر کړې ده او بس راځئ بس ذکر کوو دا ذکر چا کړی دی دا ذکر کم ذکر راغلی پیغمبر ویلي دي نه صحابه کړی دی نه الله ویلي دي نه نو ولې دا دین سره پلار ځان نه پکې جوړوي دا بعضې خبرې داسې دي چې د دې به لږ وضاحت کوو انشاءالله واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین